وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وقال تعالى في مقام آخر وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبده ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قرآن پاک د مختلف سورتونو نا یو درې آیاتونه یا د آیاتونو ټوکړې او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بخاری او مسلم شریف یو روایت ستاسو وړاندې تلاوت شو. په دې آیتونو او حدیث کې زمونږه د ایمان د عقیدې او بنیادی جز چې هغې ته توحید ویل کېږي او د هغې مقابل شرک د دغې توحید بیان او د شرک تردید الله او د الله رسول کوي. دا خبره معلومه ده یو مسلمان په دې خبره پوهیږي چې دین اسلام در اصل دو خبرې دي غټې غټې. یو ته عقاید او ایمانیات وی او دویم ته اعمال وی. یو عقیده ده او دویم عمل ده. بیا په دې ایمانیات او عقایدو کې ډېر بنیادی عقیده د توحید د الله د یووالي د وحدانیت عقیده. سو پورې دا عقیده د یو انسان جوړه شوي نه نو تر هغه وخته پورې د مسلمان نشي کېدی. او بیا که یو براینام مسلمان په دې عقیده د توحید باندې نه پوه شوي نو تر هغه پورې د شرک نه او د شرک د لارو نه بچ کېدی هم نشي. چونکې دا اهمه مسله و عقیده وه نو څومره انبیا علیهم السلام چې الله رب العزت دنیا ته رالیږلي دي د دې تمامو انبیا علیهم السلام دعوت او خاص الخاص موضوع د الله توحید او وحدانیت. هر پیغمبر چې قوم ته د دین خبره کړې ده الله ته را بللی دي نو سر فهرست د ټولو نه اول ورته د الله د توحید مسله بیان کړې ده. هر پیغمبر تذکره الله پاک قرآن کې کوي. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، دا تمام انبیاء علیہ السلام. خو هر پیغمبر چې کله قوم سره مخاطب شوی دی او خطاب کوي نو همدی ویلی دي یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. عبادت به خالص د یو الله کوئ او الله سره به د الله په دې بندګۍ عبادت کې بل هیڅ څوک نه شریکوئ. دا د هر پیغمبر
دعوتو دا د هر پیغمبر دا بیان موضوع او څومره قومونه چې ګمراه شوي دي بیا نو اصل په دغه مسله کې ګمراه شوي چې د الله توحید باندې پوه شوي نه دي او الله سره شل زر نور د الله مخلوق په دې خدای کې شریک کړی دی د الله په عبادت او بندګۍ کې شریک کړی دی نو د ګمراهو انتها ته رسیدلی دیو جنا قرآن او سنت هم ځای په ځای دا مسله ډېر اهمیت سره ډېر زور سره بیان کړی ده ځکه دا د یو مسلمان او د انسان د تمام زندګۍ او د تمام ایمان او د تمام اعمالو بنیاد که دغه عقیده د توحید نه نو نور باقی ایمانیات الله ته قبول منظور نه دي یو سړی توحید نه مني شرک کوي د زرها ځل پیغمبران ومني هېڅ فایده نه کوي د زرها بار قیامت ومني هېڅ فایده نه ورکوي دغه مثال د مکې والا دی د ابو جهل دی چې ابو جهل مکې والا قیامت مني رسالت نبوت سے حد پورے منی نیک اعمال کئی عبادات کئی حج عمرہ کئی منس کئی قرآن ڈک دے دی دا تذکرے نا خو لیکن دا باوجود اللہ رب العزت دا حس نمانی نہ قبلی اغا بعضی ایمانیات قبول ندی اعمال قبول ندی بلکہ داغی متعلق دا قرآن اٹل فیصلہ داوا چې وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا سچم کوي هغه ټول اعمال نیکه به داسې د قیامت په ورځ ضایع فضول بے فایده او بے نیکه بے ثوابه لکه څنګه چې طوفان راشي هوا وچلیږي تیزه ځان سره د ځمکې نه ګرد و غبار پورته کی او د ګرد و غبار د دې شګو د خاورو ذرات دا سے لاړ شي فنا شي پته ونه لګي چې کومه ذره کم خوا لاړه دقه د عمل د الله دربار کې بے وقاته دی هېڅ نه قبلي وجه سوا اصل وجه دا وه چې نور ارسې خو څه حده پورې منل خو د الله د توحید او د وحدانیت نو قایل الله سره شل زر نور شریک کړي دی وجه نه نبی علیہ السلام په خپله او قرآن هم په دې مسله باندې ډېر زور ورکړی دی او بیا دا د نبی علیه الصلاة وسلام کمال دی چې توحید داسې کاملې طریقې سره بیان کړی دی چې داسې نه مخکې په بل شریعت کې کامل طریقې سره او نه بل پیغمبر داسې کامل طریقې سره پیش کړی دی قرآن چې په کوم انداز پیش کړی دی نو داسې په دې انداز بل کتاب نه دی پیش کړی دا د قرآن کمال دی او دا د صاحب قرآن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کمال قرآن څنګه پیش کړي دا مسله او دویم نبی علیہ السلام د دې مسلې تکمیل څنګه وکړ بس په دې خبره کوم اوله خبره ده چې قرآن دا مسله څنګه بیان کړې ده او دا شرک څنګه راغی شرک دې ته نه وایي او نه د مکې مشرکان په دې مشرکانو چې الله نه منې الله مني قرآن پہ گواہ ہے اللہ منی اللہ خالق رازق منی قرآن پاغے گواہ دے پگڑو آیاتونو کے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ دین دا تپوسوش زمکا آسمانونا چا پیدا کری دی نور سپومے دا تمام نظام شمسی سوک چلی نو دا مکہ مشرکان با خپل دا اقرارو کی چی لیقولن اللہ دا ارسال اللہ کی دا رنگ قرآن کلوئی کہ تپوسیو کے قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت
ويخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون الله. که دا د مکې مشرکانو نه تپوس وشي ابو جهل، عتبه، شیبه، ابو لهب نه چې رزق څوک درکوي، بره نه باران څوک وری، لاندې ځمکې نه زرغونې څوک زرغونی، دا ستاسو د غوږونو سترګو دارنګ ستاسو د دې فهم او د علم دا اسباب تاسو له چې کوم اعضا درکړي د دې اعضاو مالک څوک دی، دا مړی نه جمدی او د جمدی نه مړی پیدا کول، دا تمام کارونه او دارنګ ومن یدبر الامر دا تمام نظام څوک چلی. نو دا د مکې مشرکان به وایي سیقولون الله، دا هر څه الله کوي، دا الله کوي. خنو چې دی الله خالق مالک رازق د دې تمام غټو کارونو ذمہ دار منی، نو گویا کې داسې سحده پورې توحید قایل شو. توحید خو نه دی، خو لکه توحید فی ربوبیت چې ورته ویلی کی او خو منه. بیا وجه سبب په کوم ټکي دوی مشرکان شو چې قرآن په دې باندې رد کوي، عمل نه قبلی او موت هم ورته مشرک وایو. د هغې اصل وجه دا وه چې د الله په صفاتو کې، د الله په عبادت او بندګۍ کې د الله سره سره د الله مخلوق کې بل هم شریک کړی. بس دا نه چې الله نه منه، دا نه چې عبادت نه کو، دا نه چې الله خالق مالک نه مني، دا هر څه مني، خو د مشرک کېدو وجه دا وه دیوی الله خالق دی، رازق دی، مالک دی، دا تمام نظام چلی. خو دا چې د الله بعضې مقرب نږدې نیازبین بندگان شته، انبیا، اولیاء، بزرگان، چې هغوی له په دې خپله خدای کې څه نه څه اختیار ورکړی دی، څه اختیارات یې ورکړي، چاله د زوی ورکولو اختیار، چاله د صحت ورکولو، چاله چې دی مال دولت ورکول، چاله یو چاله بل. الله څه کارونه دوی تم سپارلی دي او دویم الله سره د الله په دقه خدایي کارونو کې څه مرتبې سره شریک دي، څه اختیار شته. دی وجه نه قرآن هم دغه تذکره کوي د دې شرک چې الله سره د الله په دې خدای کې نور شریک کړي او د دې خپل اقرار هم په دې موجود. مشرکین مکه و عربو با حج کو، حج لبراتلل، عمرې لبراتلل. حج عمرې له چې څوک ځي نو په دې حج عمره کې د حج عمرې خصوصي ذکر او وظیفه او ترانه تلبیه ده، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. دا تلبیه ویل کی، ایب هم دا تلبیه وی، خو دې تلبیه کې یو ټکی ورسره یو ځای کړی، څه ایډیشن یې پکې کړی. ایب چې تلبیه وی دا به وی نو آخر کې به وی چې لا شریک لک الا شریکن، لا شریک لک، شریک دی نشته. موږ هم دغه تلبیه کې وایو، خو دا ایډیشن یې ورسره دا کړی وی، اضافه یې دا کړی وه چې کله به دې ځای ته ورسېدل چې را شریک لک الا شریکن هو لک تملکه وما ملک. شریک دی نشته، صرف هغه شریک دی شته چې بیا ته د هغه مالک اختیار پې برن ستا دی او هغه سر چې څه دي د هغې هم ته مالک یې. خدا دا څه نه څه مرتبه کې، درجه کې، څه خدای کې، په څه کارونو کې د سره شریک دی. دای د شرک او د کفر کېدو وجه اصل هم دغه خبره چې الله سره د الله په دې خدای کې څه مرتبه کې نبی، ولی، بزرگ، مړی، جمده، قبر، بوت، توت، شاتوت دغه سي شریک کړه. شرک وجه اصل دا نه چې الله نه مني. لکه نن سبا زمونږ ناپوهه مسلمانان چې د الله په توحید نه دي پوه، قرآن سره سنت سره حقیقي تعلق نشته، الله حقیقت کې نه دی پیژندلی، نو دقه عقیده د هغې وي. هم وایي الله خالق، رازق، مالک، مونځ هم کوي جومات کې، خو
دا وی چې نه دا نیکان بزرگان د الله نیازبینان دي نازولی دي دوی له څه برخې حصې ورکړي دي نو دا برخې حصې ورکړې ده نو تو ابو جهل کې فرق پاتې نشو هم دا وی لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه وما ملک دغه عقیده دا غم هم په دغه مشرک شو انبیاء اولیاء د الله مقرب اوچت خلق دی لوی مقام دی قابل احترام دی په انبیاء زمونږ ایمان دی انبیاء باندې چې څو پورې ایمان نی دا ایمان الله ته قبول منظور نه دی دارنګ نیکان بزرگان قابل احترام دی دی به احترامی خو احترام جدا شی دی او خدای کې شریکول جدا شی دی د انبیاء احترام دا دی ایمان پې راوړه د انبیاء علیهم السلام احترام او د محمد رسول الله سلام دا دی چې د هغه په تعلیماتو عمل وکړه هغسې زندگی خپله کا دا د نبی علیه السلام منل دی او د احترام دا د هغه د ایمان بیا تقاضي دي چې د هغه اطاعت سړی وکړي سنت زندگی په ژوند کې راولي د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف ووایي دا طریقې دي بیا خو لیکن دا چې اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام دا الله سره د الله په خدایي صفاتو کې شریک کړی شي نو دا تا احترام نه تا د خدای درجې ته ورسو خدای جدا شه د احترام جدا شه دا رنګ بزرگ دی نو د بزرگ احترام دی قابل احترام جمده د احترام کوا مړ دی لوی بزرگ دی لکه صحابه کرام لوی بزرگان و اولیاء دي تابعین دي تبی تابعین دي دغه بزرگان د دې احترام دا دی کنزل وته مکوا پسپک نظر ورته مګوره پسپک نوم مالا ای چې کم تعلیمات پریخي دي بهترین زندگی د شریعت مطابق تیرا کړی دا نو د هغې په هغه قرآن او سنت مطابق تعلیمات باندې عمل وکړه دې ته وایي ولی بزرگ منلو دا احترام خدا مطلب نشو چې د خدای توب صفت ولا سړی ورکړي مشرکینو دغه کار خدای صفت ولا ورکړي الله سره د الله په خدایي صفاتو کې شریک کړل دیو جنا قرآن چې کله مسله د توحید بیانوي نو بنیادی پوینټ او د ټولو نه زیاته توجه د قرآن د توحید د بیان په سلسله کې دا ده چې د الله صفات ډېر کولو بیان کړي دي اسماء او صفات او دا چې د دې مقابل کې چې الله سره د الله په صفاتو کې شرک کړی دی په هغې رد کړی دی او بیخکني کړی ده ولې مشرک چې شرک کوي دراصل د الله صفات حقیقت کې نه پیژني د الله په صفاتو نه دی کله چې د الله په صفاتو پوه شو او د الله صفات د اوپیژندل او هغه صرف الله له منل او بیا هغې کې الله سره څوک نه شریکو نو دا خالص مسلمان او موحد د شرک ابتدا دغه ځای نه کیږي چې د الله د صفاتو یا پیژنګلو نشته او یا دا ده چې هغه صفاتو کې الله سره بل حصهدار برخدار ګرځولی او چې صفاتو کې شرک شروع شي خدای کې نو ورپسې بیا د هغه د راضي کولو دپاره په ځمکو ته سره میږدي سجده شروع شي په نوم نظر نیاز پیش په حاجاتو کې ورته راورسې رامدد شي دا د هغه د خدایي صفاتو کې د شرکت نه بعد د هغې دا نتیجه شي د نتیجه وي بیا به ته سر ټیټئ نو بهرحال خبره ما دا کوله چې قرآن یو طریقه د الله د توحید خپله دا انداز اختیار کړی صفات د الله لکه د الله ګڼ صفتونه دي په هغه صفتونو کې یو صفت د الله بنیادی چې د تمامو صفاتو بنیاد دی د الله تمام صفات هغې ته راغونډي یو ته وایي علم غیب علم کلی د الله علم محیط او دویم د الله رب العزت صفت د قدرت تصرف دا بنیادی صفات دي قرآن دا ډیر زیات بیان کړي مشرکین چې شرک کوي د دو صفاتو کې الله سره څوک شریک کی ما چې کوم آیاتونه لوستي هغې کې الله رب العزت دغه صفت هم بیانې قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله ځمکه اسمانونو کې چې څونه دي برا ملائک دي
ارواح دي زمکه کې مړي دي جمدي دي نبی دی ولی دی بزرگ دی هر څوک چې دی دا په پټو خبرو په غیب باندې د الله نه سوا بالکل نه پوهېږي پټو باندې الله پوهېږي عالم الغیب الله دی او بیا داسې واقعات قرآن کې احادیث کې بیان کړي دي چې په هغې سره د الله نه سوا نبی ولی بزرگ د غیرو نه نفي کړی ده چې بل څوک په غیبو نه پوهېږي او دویم صفت قدرت دی د الله تصرف چې قرآن د هغې متعلق هم وایي وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اختیارات د نفع نقصان الله سره دي که چرته تکلیف مصیبت ورسید معمولی غونتې تکلیف غټ خو غټ څه کې معمولی غونتې د الله نه سوا هغه معمولی تکلیف هم ستا نه څوک نشي لرې کو دا اختیار صرف او صرف الله سره دی دا اختیار نبی ولی بزرګ نه دی ورکړی چې هغه تا له صحت درکړي تکلیف پریشانی لري کی اولاد درکړي برکات درکړي مرض نه لري کی دانش دا صرف صفت د الله دی بلکې قرآن کې بیا د انبیاء واقعات بیان کړي دي چې دغه انبیاء باندې تکلیف پریشانی راغلي دي په دې تکلیفونو پریشانو کې الله ته 10 په دعا دي الله ته فریاد کړی دی زکریا علیه السلام اولاد نشتا یونس علیه السلام د مئی په ګېډه کې سمندر کې دریاب کې پروت دی ایوب علیه السلام پتن و وجود بیمار دی چغه چاته وي یو الله ته دا واقعات دې دپاره بیان نو بهرحال خبره دا کوله دا دوه بنیادونه د الله صفتونه دا د الله د توحید د دې عمارت دوه پیلري دي په دې د الله توحید ولاړ اوس چې کله دا دواړه د الله نه بل لا یادې کې یو بل لا ثابت کړی شي نو بیا دا د شرک بنیاد دی دې نه بیا شرک جوړ شي خو خبره هغه دویمه چې ما کومه کوله دا وه توحید خو د تمام انبیاء علیهم السلام د دعوت موضوع ده او اهمه موضوع ده او اهمه مسله ده قرآن او سنت شور زور سر بیان کړی وه خو خبره ما دا کوله چې توحید خو تمام انبیاء بیانوي د نبی علیه السلام او د مخکې انبیاء علیهم السلام د توحید منځ کې فرق څه دی نو یوازې توحید کې نه د نبی علیه السلام او د نور انبیاء علیهم السلام تمام تعلیماتو کې فرق دا دی چې د دې تمامو تعلیماتو شروعات چې کم د اول ورځې نه الله رب العزت د انبیاو په ذریعه کړي سیدنا آدم علیه السلام نه شروع شو رد د شرک د سیدنا نوح علیه السلام نه شروع شو څونه تعلیمات دي دینی عبادات دي اخلاق دي معاملات دي معاشرت دی یا د بعضو انبیاء علیهم السلام دورونو کې سیاست دی دا تمام الله چې کومه شروع کړې وه ترقی کوله چې کله دور د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې نو دا تمام شریعت او تعلیمات په محمد رسول الله وسلم باندې کامل کړه تکمیل په دی وک نور انبیاء هم توحید بیان ک نبی علیہ السلام هم بیان ک خود نبی علیہ السلام توحید تکمیل والا توحید د نبی علیہ السلام اخلاق تکمیل والا اخلاقو د نبی علیہ السلام عبادات تکمیل والا عباداتو څه مطلب منز د نبی نور انبیاء په شریعت کې مو خو د مونځ چې تمام څونه شکلونه صورتونه د هر پیغمبر په دور کې او هغه تمام الله راغون ټول محمد رسول الله سلام ته ورکړ د مونځ چې موجوده کم شکل دی چې 15 وخته مونځ او دا رکعتونه دا رکوع سجده قرات تسبیحات وغیرہ دا تمام دا داسې کامل مونځ دی چې د انسانیت په تاریخ کې د اول ورځې نه تر دې وخته پورې داسې کامل مونځ په بل دین شریعت کې نو کم چې د محمد رسول الله سلام د دې نه کامله طریقه د مونځ بله اوس نه کېږي بس دقه ده په محمد رسول الله سلام باندې تکمیل وشي دغه رنګ اخلاقو یو پیغمبر له یو خلق بل 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 خو چې کله د محمد رسول الله سلام دور او زمانه رااله نو محمد رسول الله سلام هغه تمام اخلاق راغون کړ د یو محمد رسول الله سلام له ټول ورکړل او اعلان یې وکړو چې وانک لعلی خلق عظیم اخلاقو تکمیل یې موک دغه رنګ معاشرتو معاملاتو حلال حرامو په ټولو دینونو شریعتونو کې وو خو چې کله محمد رسول الله سلام دور ته راتلل نو هر شی وله په کامله طریقه ور د زمونږ د شریعت چې کوم د معاملاتو اصول او طریقه ده د معاشرت ته د سیاست او حکومت ته داسې
په بل ځای کې نه کیدی شي او نه وا دینه کامل شکل د بهترین معاشره حسن معاشرت بهترین طرز حکومت او سیاست نه او نه به د قیامت سبا پورې راشي بلکې دا تمام دین شریعت والا کامل کو اعلان کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پورا دین میں کامل نو د توحید تکمیل په محمد رسول الله سلام وک څنګه تکمیل وک هغه توحید چې نور انبیاء بیانو دم بیان کا محمد رسول الله سلام خو په دې داسې تکمیل کو چونکه مخکې بل پیغمبر ناراضي د نبوت سلسله ختم شو تکمیل شو نو د توحید تکمیل امداسه وکړه چې د دې پیغمبر دا خصوصیت او د دې شریعت چې د توحید بیان محمد رسول الله سلام داسه وکړو چې تمام لارې سوړې داسې بند کړي چې شرک خو سکه چې د شرک شیبه هم پاتې نشي قرآن موه لا تقولوا راینا اوس وخت نشه سره تفصیلو کی کم کسان درس کې کی نه پوي وګوره راینا لفظ هم موایه مهمو چې بس وهم هم ناراضي شیبه هم نه پیدا کی او نبی علیہ السلام خپل زندګۍ کې داسې تکمیل وکړو نبی علیہ السلام چې دا خطره وا عیسایانو د عیسی علیہ السلام امت عیسی علیہ السلام باره کې داسې غلو وکړه چې د خدای توب صفات ولا ورک ابن الله ورته وي د الله زوی ورته وي نبی علیہ السلام محسوس کړه اعلان وکړو نبی علیہ السلام فرمایل بخاری مسلم روایت ته نبی علیہ السلام فرمایل لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم ما بارک هغه غلو مکوي ما د حد نه داسې مو چتوي څنګه چې عیسایانو عیسی علیہ السلام حد نه زیات چک زما حیثیت وره انما انا عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله نو فقولوا عبد الله ورسوله زبس د الله بندم لاندې مرتبه دا او اعلی مرتبه میں صدا د الله رسولم بس د عبدیت رسالت دا دایره میں دا نو فقولوا عبد الله ورسوله د الله بنده به ممنه خو چې کله د مقام خبره شي نو رسالت نبوت به ممنه خو د دین اوس بره بني چې خدای توب ته مې ورسه د عیسایانو غوندې کار به را سر نه کوي دغه رنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونه پورې چې لارې او سوړې ماوې د شرک بند چې ذرا شیبم پاتې نشي یو موقع باندې صحابي راغی نبی علیہ السلام ته څه خبرې کولې ورته وی ما شاء الله وشئت بس الله غواړي او ته غواړې هغه به کېږي څه الله غواړي او ته غواړې هغه به کېږي مطلب دا کار به الله کوي او بیا مطلب ستا لاس کې دی مونږ پښتانه هم وایي که نه یاره الله لاس کې دی او ستا لاس کې دی نو دا خبره چې داسې پوره گهرا نظر ته ورته سړی وګوري نو څه داسې دونه خطرناکه نه وه خو لیکن دا وه چې یو شیبه او شک پیدا کېده داسې د الله او رسول په دې مشیت کې یو ځای کړل چې نبی علیہ السلام یکدم تنبیه وکړه نبی علیہ السلام پام کوه دا څه کوي اجعلتنی لله ندا الله سر دې شریک کړم داسې مو آیا کویم داسې مو آیا چې ما شاء الله و شئت نه ما شاء الله ثم شئت دا فرق پکې وکړه اول د الله کار دی د الله نه بعد دا اسباب ما تحت او انسانی دایره کې بیا دا کار ته کولی شي داسې خو دغه مخکینی لفظ نه معلومېدل جوړې دا محمد رسول الله سلم په دې مشیت کې الله سره شریک دی دانه لارې بندې کړې دغه رنګ صحابي راغی یا رسول الله مونږ شام روم یو خوا فارس ته لاړو هلته بادشاه ته د تعظیم دپاره سجده کیږي سر راټیټوي ته مونږ ته اجازه تو که ستا دربار ته راځو تا ته هم د احترام دپاره سر ټیټ کو د عبادت نه صحابه په دې پوهیو چې د عبادت هغه صرف د الله نو یو صحابي ته نبی علیہ السلام جواب کی وې که سبا له زه وفات شم زما په قبر تېرېږي سجده به راته کوې او ته نه په دې پوهیو چې قبر ته خو سجده نه کېږي وګوره صحابه په دې پوه دي چې قبر ته سجده نه کېږي خو نن امت په دې نه دی پوه چې قبر ته سجده حرامه ده او شرک دی نو زمونږ عوام خو څه کوي زمونږ وزیر اعظم هم لاړ شي قبر ته سجده وکړي د پاکستان وزیر اعظم هم په دې نه پوهېږي داسې جاهل ملک دی وزارت عظما صدارت ته ورسېد
خو دې بېوقوف دا خبره زده نه کړه سره د ډیګریانو او تعلیمونو د سیاست او د اقتدار چې سجده به حق د یو الله نو نبی علیه السلام ورته وی نه قبر ته نشته په ژوند هم نشته بل صحابي راغلی او دا خبره یې کړې وه نو نبی علیه السلام هغه ته هم دا ویلي وو چې فلا تسجدوا لی واسجدوا للحي الذي لا يموت ما ته سجده مه کوئ نه د عبادت نه د احترام هغه ذات ته سجده وکړئ چې په هغه باندې مرګ نه راځي د سجدې لایق هغه دی په ما خو مرګ راځي به سبا وفات یم او دارنګ په آخري وخت کې چې کله وفات کېده نو امت ته دا وښوده نبی علیه السلام مرض وفات کې ځنکدن حالت کې وې اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الله زما د قبر نه عبادت خانه او بت جوړ مکه چې خلک راځي او سجدې ورته کوي ولې ځکه نبی علیه السلام وې چې اشتد غضب الله علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا د الله په ډېر لوی غضب باندې هغه خلک اخته شوي چې د انبیو د وفات نه بعد د انبیو قبرونو ته سجدې شروع کړې وي یهود او نصاراو هغسې شی ونه شي ما یې ګوره پیغمبر باندې الله د توحید تکمیل وکړو پیغمبر په خپلم توحید کامل طریقې سره بیان کړ ټولې لارې سوړې ورته بندې کړ دونه پورې چې وګوره زموږ د دین شریعت دا مسله تاسو ټولو ته معلومه ده چې زموږ دین شریعت مسله د مانځه متعلق دا ده چې کله د انور راخیږي کله انور پروزي او کله د زوال په وخت کې د انور د سر له راغلي دا درې ټیمونه په دې دریو ټیمونو کې مونځ عبادت منې دی دی ولې منې د دې دپاره چې شک شبه ختمه شي ورنه جماعت کې سړی د انور راختو په ټیم کې پریوتو ټیم کې د زوال په وخت کې ولاړ دی بروی قبله دا سجده دی چا ته کوي الله ته کوي کنه نیت هم تړي چې دا مونځه الله لکوم خو شریعت په دغه وخت کې عبادت منې که دې دپاره چې مشابهت رانشي هلته نور پرس خلک کم خلک چې د ستور عبادت کوي نجوم پرس د نور عبادت کوي نو اغم لګیا دی نور ته سجده کوي ته الله ته کوي ظاهر بین چې ګوري وایي جوړېدی هم نور ته لګیا دی نو ګوره دا دومره مشابهت یې من که زموږ دین او شریعت حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي نور راخیږي نور پروزي په دغه وخت کې سجده مه کوئ ځکه شیطان چې دی دغه وخت کې د انور په دوو ښکرو کې داسې راوچت کي نو دی ورته ولاړي نو چې سجده کیږي نو شیطان وایي زما ته هم د خیره سجده وشوه نبی علیه السلام مه کوئ ښکرو کې نور نشي اوچتولی خو دا د کتونکي د رایي او د کتونکي په خیال ځکه په دوو ګوتو کې خو دا ګیټ هم نه راځي داسې خو دا ګوره دا چې څونه شاته کېږي که نه په دې کې انسان دا قاري صاحب زما په دې دوو ګوتو کې نه راځي خو که زه دا ګوتې داسې کم په شا لاړ شم نو ما ته به ښکاري چې قاري صاحب مې ګوتو کې راوځ شیطان داسې انداز کې ودرېږي د انور ته د خطو په وخت را پرېوتو وخت کې چې د ښکرې ورته مخامخ کې لرې نه نو چې لرې نه سړی کو ګوري ته وی جوړې د ښکرو کې ولاړ نو شریعت وی نه دغه ټایم کې سجده بنده مشابهت راځي منې کړ دارنګ جنازه د جنازې مونځ دا مونځ دی او زموږ دین شریعت کې مونځ نه دی چې رکو سجده پکې ني په مانځه کې کوم مونځ که نفلي فرضي 5 وخته په دې کې خامخا رکو سجده ده خو د جنازې مانځنه زموږ دین او شریعت کې سجده رکو وویست حالانکه صلات الجنازه ورته وایي نیت چې تړیوم هم د نیتونو کې جنازې مونځ هم وایي خو لیکن سره د دې چې مونځ دی رکو سجده یې ترې لرې کړه دې دپاره هلته مخې ته مړی پروت دی نو که دا سجده الله دپاره وي هم هم ظاهر کې څه ښکاري جوړې دی مړي تک بهرحال خبره ما دا کوله چې هغه توحید چې زموږ د ټول دین بنیاد دی او تمام انبیا علیهم السلام بیان کړی دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام توحید او د نور انبیا علیهم السلام توحید کې فرق دا دی چې نبی علیه السلام توحید په داسې کامله طریقه باندې بیان که زموږ دین شریعت داسې کامله توګه باندې بیان که چې ذره شیبه سوړه لارم پاتې نشي او د توحید تکمیلم الله رب العزت په محمد رسول الله